دا یو خبره ده چې څوک چاله عزت ورکوي نو بیا هغه هغه هم عزت ورکوي. انشاءالله دوی سره چې څوک رانږدې شوي دي او چا دوی له عزت ورکړي نو دوی به هم له عزت ورکړي. باقي زما عزتمندو مونږه د سکندر خان دي مشکور چې نن د دې ختم اهتمام د دغه خپل مشر ورور دپاره دوی کړی دی دا ختم، او دا د دوی طریقه ده زما عزتمندو. دا یوازې د همایون باچا صاحب دپاره نه، زمونږ په تنګي کې مختیار نیک د یعقوبي نیک زوی وفات شوی، دوی پسې ختمونه کړي. حکیم صاحب احمد ګل وفات شوی، دوی پسې ختمونه کړي. دا هم د دوی یو ورور او د ورورولۍ دا یو حقي، دا یو ښه خبره ده چې یو ورور ته دعا وکړي، یو ورور د یو ورور دپاره ختم وکړي. دا خو د یو لاس نه پړق نه کېږي. زما عزتمندو نو مونږه د دوی شکریه ادا کړو چې دوی د دغه خپل ورور سره د مرګ نه پس هم د خپلې مینې او محبت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب اسفندیار باچا صاحب، ریاض باچا صاحب، ظهور مولانا صاحب، دلته کې موجود همایون باچا ملګرو، مشرانو، عزتمندو، ما نه مخکې ظهور مولانا صاحب خو تفصیلي خبرې وکړې. په داسې موقعو باندې خبرې نور نه پکار چې کوم هغوی دغه وکړو، خو لږ ډېر ما دا غوښتل چې د همایون باچا په ژوند باندې لږ رڼا مونږ واچو. همایون باچا ډېر زر مونږ نه لاړ، او عموماً ښه خلک چې وي هغوی ډېر کم وخت په دې دنیا کې. په ډېر کم وخت کې همایون باچا یو داسې کردار ادا کړی چې په علاقې کې د هر غم کې، هر خوشحالۍ کې به شریک و. دلته کې کمې جوړې چې وي، کمې جرګې چې وي، هغې ټولو کې د هغوی خپل یو کردار ادا کړی. او په سیاسي په حوالې سره چې هغوی ته کله موقع ملو شوې، کوشش دا کړی چې د ټولو خدمت چې دی هغه وکړي، او لږ ډېر کم اختیار چې هغوی ته ملو شوی چې په هغې کې د خپل علاقې او د خپل خلکو چې دی د هغوی مسایل حل کړي. څنګه چې مولانا صاحب وویل، داسې جنازې موږ ډېرې کمې لیدلي چې دومره لوی تعداد کې خلک پکې شریک دي. دعوك اللهم امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. زما عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې په کوم ځای کې د قرآن عظیم ختم وشي نو هلته دعاګانې قبلیږي. نو دلته غالبا یو نه دوه درې ختم وشو، دوه دلته په حجره کې وشو، زنانو هم هلته ختمونه وکړه. یا الله دا ټول ختمونه په دربار خپل کې قبول وکړي. یا الله د دې ثوابونه روح د همایون باچا ته د ختمونو والا بخلي دي، خدایه هغه ته اجرونه او ثوابونه ورسوي. یا الله قبر یې د جنت باغچه کړي. یا الله درجات عالیات یې نصیب کړي. یا الله د اوږد سفر یې د خوشحالو کړي. یا الله دغه برکات یې په دې ټول خاندان باندې کېښودلې کړي. او جل جلاله بادشاه د وفات تر ورځې نه تر د نن ورځې پورې چې څومره د مغفرت دعاګانې کېږي، څومره خیراتونه کېږي، او څومره چې کوم دی
دا هغه په باره کې څومره د خیر ښېګړې خبرې کېږي خدای دا ټول د هغه د نجات او د ګټې ذریعه وګرځي او د قبر د کامیابۍ ذریعه وګرځي د آخرت د کامیابۍ ذریعه وګرځي خدای ډېره بیماري کړې ده دا بیماري وله د ګناهونو کفاره وګرځي دا بیماري وله د درجاتو بلندېدو ذریعه وګرځي او جل جلاله بادشاه دا کوم دوستانی چې دي دا دلته چې ناست او موجود دي خدای دا خوشحاله آباد لري او دا بچي یې د دغې پلار او دا ټول خاندان د هغه په نقش قدم باندې روان کړي هغه یو ډېر ښه سوچ والو چې څنګه زموږ سکندر خان خبره وکړه او یو ډېر ښه فکر والا انسان و یو ډېر ښه اخلاق والا انسان و الله دې دغه فکر دغه اخلاق دغه مینه دغه محبت د ده په بچو په دې ټول خاندان کې پیدا کړي او الله جل جلاله دې ستاسو زموږ د ټولو مړي وبخي ستاسو زموږ د ټولو بیماران د خدای روغ کړي د آفات و بلیاتو نه د مشکلاتو نه د مصیبتونو نه د دماکو نه د شرونو نه د دهشتګردو نه د الله تاسو موږ محفوظ او مامون کړي او زموږ سکندر خان صاحب او دغه رنګې مشر خان په درېیمه ورځ دعا له راغلو الله دې ولې ډېر خیر ورکړي خدای دې ولې ډېر عزتونه ورکړي دوی همایون باچا صاحب له عزت ورکړه هغه دوی له عزتونه ورکړي دي دا د یو لاس نه پړق نه خېږي د دواړو طرف نه الله دې جانبینو ته ډېرې خوشحالۍ ورکړي او د غمونو او مصیبتونو او پریشانونو نه دې خدای پاک محفوظ او مامون کړي او الله بادشاه ته هغه وبخي او زموږ د ټولو نه راضي شي اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه انك انت الغفور الرحيم برحمتك جهانگیر صاحب جی جی راځه تم بس بچي خان